السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی حضرت علي صاحب څنګه چل دی؟ ښه په خیر یې؟ امید لرم چې ښه به وي. د لکه ورکزی یم. د رمضان دپاره میاشت لیدل څنګه دی؟ لازمي دي او که نه؟ او په دوربینګانو کې لیدل څنګه دي شریعت په مطابق سره؟ د دې جواب راکړي. والسلام. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګري سوال کړی دی چې د رمضان میاشت لیدلو دپاره کوشش کول ضروری دي په مسلمانانو که نه؟ بل رؤیت هلال دپاره یعنې د میاشتې د لیدلو دپاره د دوربین استعمالول څنګه دي؟ اولې خبرې جواب دا دی چې په مسلمانانو باندې دا خبره فرض کفایت ور باندې لازم ده چې د شعبان او د رمضان 29 تاریخ وي، نو کله چې نور پریوزي مازدیګري ټایم کې دی به خپل پوره کوشش کوي د میاشتې د لیدو دپاره به ودرېږي او ځان به کړوي، ځکه د رمضان میاشت او د رمضان روژه دا په ارکان دین کې داخل دي، د دین رکن دی او دا په سپوږمۍ باندې موقوف دي چې تر څو سپوږمۍ نه وي لیدلی شوې نو نه رمضان راځي، نه خلق رمضان روزه نیسي او نه اختر کوي. لہذا ارکان دین کې داخل دي نو په خلکو باندې د دې د لیدلو کوشش کول فرض کفایه دي. کتاب الفقه جلد نمبر 1 صفحه 892. دویمه خبره چې د میاشتې د لیدو دپاره د دوربین استعمالول څنګه دي؟ نو دوربین خو محض صرف یو آله ده چې دا د یو ناشنا سیز وجود ته نه راولي بلکې یو موجود سیز صرف واضحه کوي. لہذا د دوربین په ذریعه باندې میاشت لیدل ټیک دي، خو د ځمکې نه چې فوق الافق میاشت نه راخلي. که یو داسې دوربین دوي چې هغه د اسمان د کنارو نه هم شاته نه میاشت راخلي نو داسې خو سپوږمۍ او نور اني ټایم موجود وي، دغې له به اعتبار نه وي. که واقعي میاشت راخلی په اسمان کې دننه د اسمان په حدودو کې په کنارو باندې نو بیا دغه دوربین باندې میاشت لیدل جایز دي. امداد الفتاوا جلد 2 صفحه 109.